ویره کتا په د قربانو باندې تاسو دومره پیسې ضایع کوئ د اختر په ورځ کې د یو چا کور ته د غوښه ورولېږي د هغه بچی د زړه بیمار یې هغه په دې غوښو څه وکړي هغه له پیسې ورکړه. انتهایي محترم مسلمانانو، قرباني د اسلام په لویو نښو کې یوه لویه نښه ده. قرباني چې د دغه ورځو د ذوالحجې د 10مې 11مې 12مې سره تعلق ساتي. په دغه ورځو کې یو ډېر لوی عمل او بهترین عمل دی. د قربانۍ د اهمیت اندازه موږ او تاسو د دې نه لګولی شو. قرآن مجید کې تقریباً په 8 سورتونو کې د قربانۍ ذکر د هغې د متعلقاتو ذکر الله رب ذوالجلال ځای په ځای باندې کړی. تاسو که وګورئ د قربانۍ مشروعیت د قرآن مجید د آیاتونو نه هم ثابت دی. یو ځای کې الله رب ذوالجلال فرمایي فصل لربک وانحر، منځ وکړه د خپل رب دپاره، وانحر او قرباني وکړه. حسن بصري رحمه الله فرمایي صلاة یوم النحر ونحر البدن، د دې نه د اختر د ورځې منځ مراد دی او قرباني وانحر د دغې نه قرباني مراد ده. د دې وجه نه خو د حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی قرباني دا واجب ده. ځکه فصل لربک وانحر، وانحر صيغه د امر راغلی او امر د وجوب دپاره راځي. نو د دې نه معلومیږي چې قرباني واجب ده. دویم نمبر حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من وجد ساعتا، چا چې د قربانۍ وس وي طاقت وي فلم یظهر، دې باوجود قرباني ونه کړي فلا یقربن مصلانا، دا سړی دې زموږ عیدګاه ته نه راځي، نه دې رانږدې کېږي. یعنې دا سړی د دې اهل نه دی چې دا دې د مسلمانانو عیدګاه ته حاضر شي، دا دې د الله رب ذوالجلال دربار ته حاضري وکړي، دا بالکل د دې اهل نه دی. وعید راغلی دی د دې په ترک باندې په پرېښودو باندې، او وعید نه راځي مګر په واجب عمل په پرېښودو باندې راځي. دریم نمبر حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 کاله په مدینه منوره کې تیر کړي او 10 واړه کالونو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې قرباني کړي دی، یو کال هم قرباني نه پرېښی. دا ټولې خبرې دلیل د دې خبرې دی چې دا قرباني واجب عمل دی. که دا انسان پرېږدي دی ور باندې ګناهګارېږي، د غاړه بندېږي، الله به په دې عذاب ورکړي. دې وخت کې څه ډلې هغه هم دي چې دا یهود دي، نصارا دي، یا دا وایي جاسوسان دي، دلته کار کوي د مسلمانانو د ذهنونو د بربادولو دپاره قسمه قسمه شکوک او شبهات وراچي. زه هغه شکوک او شبهاتو طرف ته نه ځم، ځکه دې جملې کې 2 موضوعات دي، هغه موضوع بې پاتې کېږي، معنی خو ته هم وایم. دیو ته په دې وخت کې انسانیت ورياد شي. یاره تاسو چې دا غوښې کوئ، دا قربانیانې کوئ، د دې په ځای کې تاسو دا قربان پیسې چاته ورکړې وي ښه به نه وي. دې وخت کې نږدې یو لوی منکر حدیث دی پېښور کې چې تېره شوی د منیر شاکر په نوم په دا روژه کې چې مردار شو. مخکې کال خو هغه مستقل د اختر په ورځ باندې ویله چې دا قرباني خو د حج سره تعلق ساتي، دا نورې خو قربانۍ مربانۍ نشته، دا خو هسې غوښې نه پیسې لګول دي. یعنې د اسلام یو دومره اهم حکم د لوی حکم نه هغه بدبخت او ظالم انکار وکړو. هلکه په کوم دلیل باندې دا د حج سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو په مدینه منوره کې و 10 کاله مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي دي په مدینه منوره کې حج کې، صحابه کرامو کړي دي په مدینه منوره کې حج کې. بله ورځ یو زوی راپاڅېد ویډیو چلی شیطانان خو ډېرې په دې موضوع باندې یاره تاسو چې دا قربانۍ کوئ یو نفل عمل دی، په قرآن کې خو صرف فرض او نفل راغلي، نو قرآن کې کوم ځای کې فرض او نفل راغلي دا خو ته په قرآن باندې دروغ وایي. کم مصطلح معنا چې موږ د فرض او د نفل اخلو دا په قرآن کې هیڅ ځای کې نشته دی، دا په قرآن باندې دروغ وایي. ویره که په دا قربانو باندې تاسو دومره پیسې ضایع کوئ، د اختر په ورځ کې د یو چا کور ته د غوښه ورولېږي، د
هغه بچی د زړه بیمار هغه په دې خو څه وکړي هغه له پیسې ورکړه تر اوسه پورې به د دې په ذهن کې د انسانیت فکر کله نه راغلی ته ورله قسم ورکړه وایي تا د خپلو ګاونډیانو سره تر اوسه پورې څومره تعاون کړی دا په پیسو باندې نه کېږي دا د الله مستقل یو حکم دی تاسو قربانۍ څاروی ذبح کوي دا د الله حکم دی په دې وخت کې په پیسو ورکولو سره دغه نه کېږي او قرآن مجید صریح حکم فیصله کړی ده ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة الله رسول یو حکم وکي بیا د مسلمان د پاره د دې حق نشته د اختیار نشته چې راغي خلاف دې بل فیصله الله رسول حکم دار په دې ورستا سو قرباني ذبح کوي ډېر پاسه رو خیر دې چاله پیسې ورکړي جون کې به چاله پیسې نه ورکړي یو مالک دی هغه یو سړی ولېګو پیسې ورته ورکړلې تلاړ شه په دې پیسو باندې تر بازار نه پلان کې سیس راوړو پلان کې کار وکړ روټي راوړو دی ولګي د کور صفایي شروع کړه مالک راغی تاسو ورنه کې تمه ما حکم کړو چې لاړ سره بازار نه روټي راوړو تا غره وړي دا دی ورته مالک زه استاد غلام یم زه استاد نو کړم تر روټي ویل خو د روټي په ځای ځاسنم ناس روټي مې نه راوړي دا په ځای مې کور صفا کړل مدار کور صفایم خکار دی لیکن مالک په بده خوشاله نشي خپه بشي وای به وقوف ته ما حکم سکړه او تسکه ام دغه سي مثال دی د مالک د طرف نه حکم په دې وخت کې بصلی لربک ونهر قربانی وکي د مالک د طرف نه د آقا طرف نه حکم دی من وجد ساعتا فلم يزه چا چې قربانی وسور دی باوجود قربانی ورکړل زموږ یې ته نږدې نه راسي او دا چې خبره ده پیسې چې لګو په دې وخت کې د قرباني چې تلاړ شه د پوره پاکستان مسلمان ملکونو کې د تاجرانو د یوې میاشتې یو کاروبار روان دی دا وی کرونا بعد دی سبا ته به قصابان راشي دا وی به کار روان شي سبا ته به سرمنې د هغې غستون کې خرڅون کې به راشي دا وی به کار روان شي سبا ته به غوښې راشي دغه سه ډېر خلک به په دا محله کې چاوي به ژوند او ژوندۍ کې چرته وخت نه کولې وخت ورته ملاو څومره خلکو ته په دې باندې خیر ورسېرو دا ټول خیرونه ستانه پټ شو ته صرف د پیسو خیر ته راغی دومره عجیبه دور دی چا درته دا ونه ویلا چې په دا 15 لک روپۍ باندې تا آیفون موبایل اغستې په 6 لک روپۍ باندې د دې په ځای کې تر 500 روپۍ موبایل اغستې باندې باندې انکار کو الله تا چې نو قرباني سروي اغستې د پیسې په غریب ته ورکړې و دی وخت ته تر یاد شي د کروڑونو په گاډي کې ګرځي چې چاور تر ونه ویلا چې کړه دې په ځای باندې تا دې 500 لک روپۍ گاډي اغستې و تا دې کوم ګرځې دې شلې یره دا دومره امریکای ته روان دی لندن ته روان دی بل ملکونو ته په ذل چکرونو دپاره دنیا عیاشي بدماشي باندې پیسې لګوي چا ته رایادې نه شوې لیکن د الله حکم چې کله راشي د حج دپاره یره دی چې د حج ته ځي دا پیسې غریبانو ته ولې نه ورکوي یره دی چې دا قرباني کوي دا پیسې غریبانو نو تا ته په دغه موقع باندې غریب نه دریادېږي په دې وقدر ته غریب دریاد شي ښکاره خبره ده خبره د غریب نه ده خبره د قربانۍ نه ده خبره د حج نه ده خبره د پیسو ورکوي خبره صرف او صرف د الله د حکم سره د شیطان د بچی دشمنی د دې وجه وسوسه وراشي خدایا وساتي قرباني کول د قرآن سره ثابت دي مشروعیت د قرآن نه ثابت دي او دویم نمبر د احادیثونو په صراحت سره د قرباني مشروعیت ثابت دي دریم نمبر اجماع د امتم د تمام ائمه کرامو د مسلمانانو اتفاق د قرباني په مشروعیت لہذا وز د څوک د ځان نه خدای نه جوړي نه د ځان نه رسول جوړي نوذ بالله چې الله حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عمل په خپل عقلي فلسفو سره دی منسوخ کولو کوشش کوي دویم نمبر د قرباني کې یو خصوصیت علما فرمایي دا دی په دې وخت کې د بت پرستو خلکو رد راځي په دې قربانۍ کې ول سره د بت پرست تاسو لیدلی دا ساروي چرته بوتانو په نوم باندې ذبح کوي چرته باباګانو په نوم باندې ذبح کوي مسلمان په دې وخت قرباني ذبح کوي د خبره واضح اعلان کوي ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما ژوند او زندگی زما اٹھنا بیٹھنا زما ژوند او زندگی زما قربانی دا هر څه د الله لپاره دي د غیر الله لپاره نه امتیاز راځي په دا موقع باندې نو بهر المارس کو
د قربانۍ مشروعیت د قرآن نه ثابت دی، د حدیثو نه ثابت دی، په اجماع د امت سره ثابت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې و، لس کاله اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یصحی کل سنه. لس کاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره کې تیر کړی دي، هر کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کړی دی، قربانی نه لري. او قربانی ډیر زیات فضایل هم لري. محترم زاره فضایل کې شروع کوم شهید و درې جمعو کې زه مختصر وایم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من هرات الله. د قربانی په دا ورځو کې د بنی آدم بل هیڅ عمل د وینې د تویولو د الله په دربار کې زیات محبوبیت نه لري. الله تر ټولو زیات محبوب او ور عمل په دې وخت کې رساوي نه ویلو. اته چې چاله پیسې ورکې باندې کې وینې ویول نه راځي. پیسې ورکول هم د دې مقصود نه صرف د الله حکم منسوخ کول په خپل عقل سره دغه بد وخت مقصد دی. او نبی رسول الله انه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها وازلم. دا د قرباني سروي چې کوم تازه وکړو دا به د قیامت پر ورځ د خپل خکرانو سره د خپل یختانو سره حتی چې تر دې نوکانو پورې یعنی د پوره بدل په بل حدیث کې د خپل خاشنو سره ورازي دا د الله په دربار کې د بنده د پاره د میزان د نیکو په تلو کې تلل شي. او نبی رسول الله فرمایي وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض. دا وینه لازمه کې ته نه رسیدلې چې چاړه راکاږي د الله په دربار کې شرف د قبولیت حاصل. نبی رسول الله فرمایي فتیبو بها نفس په خوشاله سره تاسو قرباني کوئ، بخل مکوئ، په دې ورځو کې کنجوسي مکوئ. فتیبو بها نفس خفه خوشاله سره قرباني وکړئ. دومره لوی اجر په الله درکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ ته پوښتنه ما هذه اللذائذ یا رسول الله رسول الله قربانی څه دی؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل سنت ابيكم ابراهيم، تاسو د نیکي ابراهيم علیه السلام سنت دی. هغه ته حکم شوی و خپل بچي زبکو چاړه راخل. الله تعالی عمل وښو، الله قبول کړه، اخلاص د برنه سروي را ولې. دا تاسو د نکاح سنت دی. ابل ورځ یو کس ته پوښتنه الله کو د ابراهيم عليه السلام سنت دي، نو په موږ باندې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت لازم دي. نو ما ورته سنت د ابراهيم عليه السلام طریقه دا غوا زمون پیغمبر هغه وکړه بخپلا. نو دا زمون د پیغمبر سنت خو دي خو د بنیاد د ابراهيم عليه السلام د وخت مشهور شوی. دا سنت زمون د نیکه ابراهيم عليه السلام هم دي او دا سنت زمون د پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. صحابه ورته فرمایل الله پیغمبر فما لنا فيها يا رسول، زمون د پاره په دې کې سوي چې مونږ قرباني وکړو. وی فرمایل بكل شارة حسنه، دا ساروي په شاج څومره یختان ولاړ دا هر یخته په بدل کې تاسو د پاره نه کیدا شماره ولګوي د ساروي په شاج څومره یختان سو کې شماره نه شي. صحابه ویل قال فسوق يا رسول الله، بعضی ساروي دغه سي چې راغي په بدن باندې وړي وي. قال بكل شارة من الصوف حسنه، تاسو پریشانی شکار کېږي ما دا د قربانۍ په شا باندې چې دا کوم وړی ده دا هم د یوې وخت په بدل کې ستاسو لپاره الله تعالی اجر وکړي. نو دومره لوی اجر په دې وخت او په دې وخت کې دا د قربانۍ د ثابي وینه چې سړی دوی کې الله د انسان مکمل ګناهونه معاف کړي. نبی علیہ السلام قرباني کوله د خپل لور فاطمه رضی الله تعالی عنها لپاره ورته وفرمایل قومي الى وزهيتك فاشهديها فان لك باول قطره تقطر من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوب. اے فاطمه ورشد خپل ساروي خواته ودرېږه، د دې خواته حاضري وکړه ځکه ستاسو قرباني د ساروي اولنۍ قطره چې زمکې ته رسیږي الله وبستا مخې ګناهونه معاف کړي. ابو خيار خلکو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور والو کله چې اندر چا زین د اشکال راتلې شو کله چې د ثواب د وی سره خاص زمونږ لپاره نوي تبوسه وکړو یا رسول الله حاضرنا اهل البيت خاصه او لنا وللمسلمين. الله پیغمبر د ثواب صرف زمونږ د اهل بیت لپاره دی کنه عمومي مسلمانانو لپاره دی. نبی رسول الله ورته فرمایل فاطمه بل لنا وللمسلمين، دا ثواب زمونږ لپاره دی او ټول مسلمانانو لپاره. ادي وجنه کوم زنانه چې قرباني کوي کدل د غیر محرم څوک نه وي د ځان اجرلې پردوي نو بیا مستحب د اجرا شي خبر سره خواته وګړي.
او که څوک غیر محرم وي نو بیا دې نه راځي. دا د قربانۍ څاروی د انسان دپاره د جهنم د اور نه د حفاظت ذریعه ګرځي. نبی علیہ السلام فرمایل من ضحى طیبة بها نفسه محتسبا لأضحیته کانت له حجابا من النار. چا چې په خوشحالۍ سره د ثواب په امید باندې د ثواب په تمه باندې قرباني وکړه، نبی علیہ السلام فرمایي دا به ورله د قیامت په ورځ د جهنم د اور نه حجاب وګرځي، پرده وګرځي. د جهنم اور به دی نشي سوځولی ځکه په منځ کې حجاب موجود. یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی احمد ابن اسحاق رحمه الله. دی وایي زما یو ورور و، دی فقیر و، قرباني پې نه و لازم، لیکن د دې باوجود به هر کال پیسې جمع کړې وې، ځان له به ګډ واغوسته، قرباني مې وکړه. ویل کله چې وفات شو ویل ما 2 رکعاته نفل وکړله، ما د الله تعالی نه دعا وکړله یا الله زما دا ورور ما ته راوښیه چې په څه حالت کې دی. ویل خوب کې وینم دا په یو ښایسته برګ اس باندې ناست، مخې ته ډېرې سورلۍ ولاړې دي. په عربو کې په دغه وخت کې محبوبه سورلۍ خوښ څیز دا اسونه وو، لکه په دې وخت کې دا ګاډي دي که نه، په ګاډو کې ښه څیز چې ته وې ښه ګاډی راوخله، مثلا لینډ کروزر دی یا جاز دی یا بل څه شی، هلیکاپټر دی، په یو کې ناست دی، مخې د دنیا څاروي. ویل ما ورته ویل چې دا څه دي؟ ویل ما ته وایي چې دا زما د قربانۍ هغه څاروي دي. وایي ما ورته چې الله در سره څه عمل وکړو؟ ما ته وایي پلانکي غریبې زنانه چې مې دینان ورکړی و الله د هغې د وجې نه وبخله وه، دا څه دي چې دا ستا مخې ته دا څاروي ولاړ دي، دا آسونه ولاړ دي. وایي ما ته وایي دا زما دنیا کې چې کوم قربانۍ کړې وې د هغې څاروي دي، دا په کوم څاروي چې زه ناست یم دا زما اولنۍ قرباني ده چې ما کړې وه. ویل ما ورته ویل چې اوس دې چپ طرف ته اراده ده چېرته روانې؟ ما ته ویل الی الجنه، زه جنت طرف ته روان یم. ویل زه رالږ شعور وکړي. نو دا د قربانۍ څاروی سړی که غریب هم وي وکړي د انسان دپاره دا د جنت د تلو ذریعه ګرځېږي، د انسان دپاره سورلي ګرځي. دې وجې نه ښه نه ښه څاروی انسان واخلي. یو دویم نمبر کې سړی فقیره مې قرباني وکړي اجرونه او ثوابونه ډېر زیات. په دې ورځو کې دومره ډېر اجر لري. یقین وکړه مجاهد چې په میدان جهاد کې دی د هغه عمل هم الله ته دومره خوښ نه دی په څومره چې دا د قرباني عمل خوښ دی الله ته. وفطیبوا بها نبی صلی الله علیه وسلم په خوشحالۍ سره وکړو. خپله به نبي علیه الصلاة والسلام هر کال 2 ګډان به کان النبي صلی الله علیه وسلم یضحي بکبشین. علي انس رضی الله عنه به فرمایل نبی علیہ السلام به 2 ګډان ولاړه زم 2 ګډان راړو. او په بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام چې بل دواړه راړو اللهم تقبل من محمد و آل محمد و من امه محمد. یو به رضان د طرف نه کو، بل به زما په امت کې چې کوم غریبان دي لا تر اوسه پورې بعضې خلک راغلي هم نه دي د قربانۍ وس نه لري، الله دا به یو ګډ د هغوی د طرف نه شو. بلکې په نورو حدیثو کې تصریح موجود یو ګډ د خپل طرف نه یو ګډ د خپل امت طرف نه اعلان کړی هر کال نبي علیه السلام. دې وجې نه موږ ته هم پکار دي په دې وخت کې یو سړي کې وس کي یو قرباني د خپل طرف نه وکړي یو د نبي علیه السلام طرف نه وکړي. زموږ د اهلسنت والجماعت دا عقیده ده یو ژوندی سړی خپل نیک عمل قرباني دا نفل دی صدقه د څومره څه چې دي د دې یو ژوندي ته یا یو مړي ته ثواب وربخل غواړي نو وربخلی شي. په دې ورځو کې قرباني کوي دا بهترین عمل دی، د دې نه بل بهترین عمل نشته دی. قرباني وکړي په خپل مړو پسې وبخه ثواب، د دې نه بل بهترینه صدقه نشته دی. علي رضی الله عنه بهر کال 2 قربانۍ کولې. چا ورنه تپوس وکړو ویې فرمایل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاني ان اضحي عنه فانا اضحي. ما ته نبي علیه الصلاة والسلام وصیت کړی و چې زه د نبي علیه السلام د طرف نه قرباني کوم، نو زه اوس هر کال د نبي علیه السلام طرف نه قرباني کوم. دا حدیث ابو داود کې شته، ترمذي کې شته، مسند احمد کې شته. دا حدیثو تمام کتابونو دا نقل کړی. نو دې وجې نه محترمو قربانۍ کې هغه ښه په شوق سره کول پکار دي. که یو سړي د قربانۍ څاروی اخیستی دی، د قربانۍ ورځې پې تېرې شوې 100,000 یا سره غفلت او سستۍ د وجې نه د قرباني ونه کړو، دی به څه کوي؟ نو جواب دا دی دا سړی به د دې قربانۍ د څاروي هغه اختر ورځې تېرې شوي دي د قربانۍ هغه به خیراتي کوي چې غریبان به ورکړي. ها البته که نظر یې منلی دی یا غریب کس دی په ده باندې قرباني نشته دی، د څاروی اخیستی دی، د قربانۍ په ورځو کې دا ذبح نه کړو، ورځې ورنه تېرې شوې، نو اوس به دغه څاروی د الله په لاره کې خیراتي کوي،
د باندې هغه د قراتي کول لازم دي. یو سړی باندې ډیر کلونه تیر شوی دي تر اوسه قرباني نه کړې، نو دې به دا ډیر کلونو د تیرو قضا په سارو سره نه کوي، حساب به ولګي د کومره پیسې به الله په لار کې په غریبانو باندې تقسیم کې هغه به ورکړي. بل قرباني محترم خاص د الله د رضا لپاره پکاره نیت صحیح پکار دی. د یاد ساتئ زمون ډیر خلک وی قرباني کوي، پیسې هم ځای شي، وخت هم ځای شي، ټول ورسونه لوکي نیت صحیح دی. د یاد وساتئ هغه قرباني الله نه قبلې. بعضی خلکو نیت سوي یاره په محله کې ټول خلکو قرباني کړي د غزه ونه کوم خلک بسوي قرباني صرف دې لپاره. بعضی خلک د دې لپاره یاره خلکو به قرباني کړي وي داغو بچو به خوخه خوري زما بچي به دغه سي محروم نه شینه تیدار. بعضی خلک په نور نیتونو باندې شهرت د لپاره د ریا د لپاره یاد وساتئ دغه قرباني نه کیږي. تر دومره پورې فقها او علما لیکلي دي و شریکان دی په یو قرباني کې د یو سړی نیت پکې صحیح نه دی، نیت د غوخه دی، نیت د ریاکاری او د شهرت دی، دا څومره چې پکې شریک دي ټول قرباني خراب شي. نیت به زموږ صحیح ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. خاص د الله رضا د الله حکم دی په دې وخت کې قرباني زبا کو ماته کوو کوم چې خپل ځان د الله په لار کې قرباني کا. نن ساروي زبا کو د ساروي په وینو کې خپل لاسونو سره کوم ثبات او کوم راغه د خپل ځان د خپل بچي په الله په لار کې قرباني. نیت به صرف د الله د تقرب ذریعہ چې الله ته نزدېکت ملاوي چې د الله حکم دی شي بس. نو نیت چې موږ تاسو خامخا صحیح کو د نیت خیال وساتئ. محترم قرباني پچا واجب ده دا هر کال موږ تاسو ته مسله یادو او زمون خلک کمزوري د ذهن مسله وځي. ګورئ قرباني په بالغ باندې په نابالغ باندې قرباني نشته. دویم نمبر قرباني په عاقل باندې نشته، په کمعقل لیونی باندې قرباني نشته. دریم نمبر قرباني په آزاد باندې په غلام باندې قرباني نشته. سلورم نمبر قرباني په مقیم باندې په مسافر باندې قرباني نشته. په دې ورځو کې څوک په سفر دی قرباني به نشته اگر کده د نصاب خاوند دی. پنځم نمبر قرباني په مسلمان باندې په کافر باندې قرباني نشته. شپږم نمبر قرباني په صاحب نصاب باندې څوک چې د نصاب خاوند نه په قرباني نشته. دا شپږ شرطونه په صاحب نصاب څوک دی. صاحب نصاب اول نمبر چې 7.5 تولې ونیمه تولې سونه ورسره ویل لري زیات. دویم نمبر 52 تولې چاندي ورسره ده. 52 تولې یا لري زیات چاندي سپین ضرور سره دي. یا دریم نمبر نقدیت ورسره ده د 52 تولې چاندي په قیمت مانن تاسو کو چاندي توله چې په 3500 روپۍ باندې یو توله د چاندي حساب چولېږي تقریبا 1,83,500 روپۍ جوړي. 500 روپۍ مخکې رستواله وکړي راځي 1,83,500 روپۍ جوړي. دریم نمبر د 52 تولې چاندي په قدر نقدیت ورسره ده. خدا نقدیت د ضرورت اصلي نه زیاتی ده. سلورم نمبر سامان د تجارت ورسره ده. د 52 تولې چاندي قیمت ترسي. پنځم نمبر د ضرورت نه زیاتی سيزونه ورسره دي. پکور کې دغه سامان پروت دی چې په پوره کال کې هغه په ضرورت نه پیخي. د درې جوړو نه زیاتی کپڑے دي دا ضرورت نه زیاتی دي. یو موبایل ورسره دی باغې باندې د ضرورت په پوره کېږي د نه زیاتی موبایل ورسره دی. یو سړی سره خپل گاډي ورسره دی د عام ضرورت چې په کې زیره ازیدا ضرورت دی. د دین علاوه نور گاډي ورسره دی. یو سړی سره یو کور دی په خپل بکی اوسېږي د ضرورت نه زیاتی کورونه ورسره دي. د ضرورت نه زیاتی پلاټونه ورسره دي چې باغې تجارت کوي یا نه کوي په دې باندې قرباني لازم ده. د په نصاب کې راځي. یو سړی سره په دې پنځو کې یو نصاب نشته. د سره 7.5 تولې سونم نشته. 52 تولې چاندي هم نشته. یو توله سونه ورسره د دین علاوه نقدیت ورسره. زمون خلک دا مسله غلطه کوي خطا کوي ویره کله چا سره یو توله سونه ورسره ده او 15 روپے مرسله دي 100 روپے مرسله قرباني په لازم نه نه. یو سړی سره یو توله دو توله سونه ورسره دي د سره نقدیت دي د ضرورت نه زیاتی
ضرورت اصلي کم دی چې د انسان عزت او ابرو پې محفوظ وي. ګورئ ما سره 10,000 روپۍ را سره دي، خو دا زما ضرورت دی، زه د کرایي په کور کې اوسېږم، ما به سبا بل سبا 1 تاریخ پوره کېږي، دا پیسې ما هغې له ساتلې کې د کور کرایي نه ورکوم، بیا به ما ته هغه کور مالک وایي چې کور خالي کې وځه، بېعزتي به مې کېږي. ما سره 20,000 روپۍ را سره دي، خو دا 20,000 روپۍ ما ته پته ده 5 ورځې 6 ورځې 8 ورځې پس ما بس بل را روان دی، که را بل نه داخلوم زما نه هغه بیټر وړي، بجلي را نه کټ کوي، بېعزتي عزت مې پې خرابېږي. زما د کور بچو سبا بېګا د روټۍ بندوبست به دغه شپږ 8,000 روپۍ، دا هغه ضرورتونه دي. د دې ضرورتونو نه علاوه علاج معالجات، بجلی، د کور کرایي، سبا بېګا خوراک، دا ضرورتونه جدا کا. د دې نه علاوه ستا سره د ضرورت نه زیاتې نقدیت در سره د سورې سره جمع کړه، یا در سره نور څیزونه دي ټول جمع کا. 52.5 تولې چاندي قیمت ته رسېږي، یعنی 1,83,500 روپو ته رسېږي. بل باندې قرباني لازم ده. خو ما مخکې وویل محترمو، او دا مې یاد ساتئ، په زکات او قرباني په نصاب کې فرق دی. په زکات باندې حولانې حول کال تېرېدل ضروري دي، په قرباني په نصاب باندې کال نه چې ورځ تېرېدل هم ضروري دي. دا د اختر په 3 ورځ باندې د نور ډوبېدو نه مخکې د نصاب مالک شو، دا قرباني لازم ده. د هغې لپاره دا ضروري نه ده چې دا مال له تجارت وي، تا سره اسیم در سره دی، ته به تجارت نه کې، صاحب د نصاب قرباني در باندې لازم ده. بهرحال ما مخکې وویله چې قرباني په دې وخت کې ډېر لوی اجر لري. نو په طیب و بیا نو سموي په خوشحالۍ سره یې وکړي. اجرونه تاسو مخکې واورېدله. یو سړي باندې قرضه ده، قرضه اکثر اوس دې خلک ټلیفون لګوي، مولوي صاحب ما سره پیسې شته خو زه قرضدار یم. نو که ته دا خپل قرض وباسې د دې نه څومره چې به تا قرض دی بې حساب ولګوه، ستا د باقي مال نصاب ته رسېږي، قرباني در باندې لازم ده، نه رسېږي قرباني در باندې نشته. بل یو سړی دی په کور کې، یو سړی دی په کور کې، د په خپل هم دی، د بچي هم دی په کور کې، مختلف کسان دي، دا ټول تجارت کوي، کاروبار کوي. په دې سړي باندې قرباني لازم ده که نه؟ دی به څه کوي که په ټولو لازم ده؟ په یو کس دا ګوره مسله یاد ساتئ، په کور کې بچي هم کار روزګار کوي، پلار هم کوي، دا بچي پیسې راوړي د خپل پلار ته ورکوي، هغه به خرچه کوي. اوس په دې کې حساب به ولګوي، پلار ځان نه، بچه هر یو بچی ځان نه که دا هر یو بچی د نصاب په دې کې کم کم بچی چې د نصاب مالکان ګرځېدل، په هغه ټولو باندې قرباني لازم ده. صرف د پلار په قرباني کولو سره د دې غاړه نه ازادېږي. په یو کور کې پلار وفات شوی دی، 3 وروڼه دي، 4 وروڼه دي، په یو کور کې اوسېږي، ځان نه کاروبار کوي، ځان نه کاروبار کوي. دیو چې حساب ولګوي نو هر یو کس د نصاب خاوند جوړېږي، نو په هر کس جدا قرباني لازم ده. د یو کس په قرباني کولو سره د ټولو غاړه نه ازادېږي، یا په یوې قرباني سره د ټولو غاړه نه ازادېږي. 3 نمبر، یو کور دی، 4 وروڼه دي، شریک کاروبار کوي، شریک پیسې دي د دیو، شریک کټوۍ ده د دیو، شریک کاروبار دی. دیو چې دا ټولې پیسو حساب ولګوي نو نصاب ته رسېږي، لیکن هر کس چې جدا جدا حساب ولګوي نصاب ته نه رسېږي، نو په دې کې به هېچا قرباني نشته دی. 2 نمبر، د قرباني لپاره خاص څاروي دي چې په هغې باندې قرباني کېږي، په ټولو نه کېږي. یو په هغې کې اوښ او اوښه ده. 2 نمبر، په هغې کې غوا غوایي دی. 3 نمبر، میخه سنډا دی. 4 نمبر، بیزه او د هغې سره چیلی دی. نو طرف نه یو شکوک شبهات خوري، هغوی په خپلو کې پې ورغلي دي، اشکالات یې غوره کړي. یاره په میخې باندې قرباني کېږي که نه؟ نو خلک په لوی پریشانۍ کې اخته دي. یو پکې دی، اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، کار چې کله نه اهلو ته حواله شي، نبي علیه السلام فرمایي به قیامت انتظار کوئ. په دې ګوره ځان پوه کړئ، 1400 کاله چې زمونږ ستاسو کم دین را رسېدلی دی، دا صحیح دی. نن سبا چې نوې مسلې څوک راوباسي، دا غلطې دي. سبا به څوک راپاسي درته وایي چې دا مونځونه هم غلط، مونږ به په شک شو، دې مولایان مونږ په غلط اخته. 1400 کاله چې کوم دین را رسېدلی دا صحیح دی. نن سبا چې څوک دا غلط ثابتول غواړي، یقین نو دا په خپله د ګمراهۍ شکار دی. دې ځای کې اوابي راپورته شو، وایي یاره په دا میخه باندې قرباني نه کېږي. ولې نه کېږي؟ لکه وایي یاره نبي علیه السلام او صحابو په دې قرباني نه ده کړې. نو ته ورنه تپوس وکړه، دومره خو تعالی الله عقل لرکړی دی.
ورته ووایه دا میخه او سنډا دا حلال دي که حرام؟ تا ته به وایي چې حلال دي. ورته دلیل څه دی؟ نبی علیہ السلام او صحابه کرامو کله دا میخي او سنډا غوښه خوړلې ده؟ نه ده خوړلې. هغوی نه ده خوړلې، ته بیا حلال ګڼي. زمانه ته مطالبه کوي چې نبی علیہ السلام او صحابو په دې قرباني کړې وښیه. زه درنه مطالبه کوم چې نبی علیہ السلام او صحابو میخه سنډا د دې غوښه خوړلې، ته وښیه بسم الله وکړه. هغوی که نه ده خوړلې، ته بیا ولې خورې؟ ته ورنه د بوس وکړه. ویره دې میخي د دې دا پی د دې دا ماسته د حلال دي که حرام؟ درته به وایي چې حلال. ورته نبی علیہ السلام او صحابو استعمال کړي دي، خاموش شي. دریم نمبر ته ورنه د بوس وکړه. دا د میخو چې یو سړي سره ډېرې میخې او سنډاګان دي، زکات به ورکوي؟ تا ته به وایي او بلکل به زکات ورکوي. ورته دلیل وښایه قرآن یا حدیث نه. نو تا ته به وایي چې کوم نصاب د غوا دی هغه نصاب د میخې دی. نو زکات کې ته په غوا باندې قیاس کوې، په حلت کې ته په غوا باندې قیاس کوې، په پیو ماستو کې ته د غوا حکم په دې باندې هغه به لګې. نو بیا د قربانۍ په مسله کې تا د غوا نه ولې جدا کړې ده؟ ګورې په دې مسله ځان پوه کوي. میخه مستقل ځناور نه دی، دا د غوا یو قسم دی، یو نوع ده. د اهل لغت په دې باندې اجماع ده، د ائمه کرامو په دې باندې اجماع ده. باقی دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم او صحابو په نه د کړنو. هغه وخت کې په عربو کې دا میخي او سندان دا سيزونه نو عموما چرته یو نمځي کې به ممتل کېدل. د صحابو په اخیرنی دور کې عربو ته میخي او سندان راغلي. بیا د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله په دور کې دلته عام شوي. ما په بل ورځ 15 حواله په دې باندې راوستي وي، خو به مکمل او نو سوي زور باندې کلیپ وکړم. دا خبر یاد وساتئ. علی رضی الله عنه خلیفہ راشد دی فرمایي الجاموس تجزي عن 7 في الوصيه. میخه د وو کسانو نه په قربانۍ کې جایز کیږي. او کتاب الاجماع د امام ابن منذر رحمه الله په اجمعوا على ان حكم الجواميس حكم البقر. په دې خبره باندې اجماع د مسلمانانو اتفاق دی چې د میخه حکم دا روا ولا حکم دی، د ځان مستقل حکم نه دی، دا روا یو قسم دی. دغه امام احمد بن حنبل نه تاسو وشو په میخه قرباني کیږي، په دې کې وایي چې کې دی شي او پر لا اعرف خلاف عزز په دې کې اختلاف ماته نه دی معلوم. هغه دور کې چې اختلاف نه دی کړی، په دې دور کې اختلاف کینا الله خبر. دغه رنګ ټول اهل لغتم په دې باندې اجماع ده. الجاموس بمنزله البقره. دا جاموس میخه په منزله د بقره د واده د ځان مستقل قسم نه دی. دغه رنګ په دې باندې اتفاق او اجماع روانه ده. زه تاسو ته مثال درکړم. د مور سره نکاح حرام ده. په دې باندې زموږ تاسو اتفاق د قرآن امهات ذکر کړل، میاندو ته وایي. د نیا سره هم نکاح حرام ده. قرآن کې د دې ذکر نشته دی. تر یو نه د بوزو کې د نیا سره نکاح حرام ده په قرآن کې ماته وښایا. تا ته وایي چې نیا ځان نه قسم نه دی، په امهاتو په میاندو کې داخل ده. نو قرآن وایي د میاندو سره مور سره نکاح حرام ده. نو چې د مور سره حرام ده، نیا په مور کې داخل مستقل قسم نه دی، د هغې سره هم حرام ده. دقسې ورته ته ووایه په کومو دلایلو سره چې د غوا قرباني جایز ده، په هغه دلایلو سره د میخې قرباني جایز ده. په کومو دلایلو سره چې غوا حلاله ده، په هغه دلایلو سره میخه حلاله ده. په کومو دلایلو سره چې د غوا ماسته او پی حلال دي، په هغه دلایلو سره د میخې پی هغه حلال دي. په کومو دلایلو سره چې د غوا هغه زکات هغه ته ثابت دی، په هغه دلایلو سره د میخې زکات هم ثابت دی. دا ځان له قسم نه دی. په شکوک او شبهاتو کې مه ورځئ. ما لا والله خبره وکړله په دې وخت کې د قرباني ډېر لوی عمل دی. اولنۍ قطره ځمکې ته نه رسېږي، الله ګناهونه معاف کړي. نو ښه په خوشحالۍ سره یې وکړئ. ټیم ناوخته شو، یو مسله ضروري ګڼم. دې وخت کې خلک زموږ نه تپوس کوي، وایي یاره کور ته م څاروی راوستی دی، د هغې دا پی مونږ استعمالولی شو که نه؟ نو جواب دا دی چې پی نه شي استعمالولی، دا مه استعمالوه. اول کوشش کوه په دې ولانځو باندې اوبه ورشي، دا بل څه طریقې کوه چې را پی وچ شي، استعمال نه شي. بیا که خامخا ضروري ده نو هغه پی دې ته راولوسل، دا چېرته فقراو ته ورکړه، ځان له مه استعمالوه. که استعمال کړي دي نو د هغې په قدر صدقه په چا غریبانو ته ورکړه. د دې استعمال تاره باره صحیح نه دی، فقهای کرامو لیکلي. دویم یو سړي څاروی راوسته، قربانۍ له څاروی راوسته او څاروی مړ شو یا هغه څاروی چېرته ورک شو، نو که دا صاحب نصاب دی نو دی به بل قرباني اخلي، په چا باندې چې لازم ده.
او کله غریب ته اصل نفلی قربانی د پاره نیت کړه قربانی اغستی و ساروی ورنه ورک شو یا غ ساروی مړ شو نو په د باندې بل ساروی اغستل لازم نه دی یو سړی ساروی اغسته و هغه ساروی ورنه ورک شو د قربانی په د ورځ کې ساروی بل نه پیدا شو نو مالدار سړی با صرف یو ساروی قربانی کوي او دا غریب چې دی دا بدواړه قربانی کوي ځکه بده باندې واجب نه و یو بزان باندې واجب کو به چې بل وغسو غیم بزان باندې واجب کو نو د دواړو قربانی وکړي په دې باندې د دواړو قربانی لازم ده بل پرې کې یره خپل ماته شوی پلان کې څومره عیبونه چې بیانې اکثر د قربانی په دوران کې مونږ سروي سره زور کوو ورځي خپل ماته شي سترګې راوځي خکره ماته شي نو د قربانی په وخت کې چې په سروي کې کوم عیب راشي هغه له اعتبار نشته هر ځای چې وګړه قربانی کې کول شي جایز ده الله دې عمل کولو توفیق راکړي